93 رادیو دلبر غږ دی او زه خالد منصور یم. پروګرام نیوز راوند اپ ته په پروګرام کې را سره نور کله په شانته لفخان شرپه هم موجود دی. لفخان پروګرام کې ترکلی وم. ډیره زیاته مننه کوم ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه، نیکی هیله او احترامات. لفخان دا ګران اوریدونکو تاسو ته پته وي چې نن د ای بی ان نیوز دغه یو سیرمونی و دغه یو تقریرناوی او احترام او مبارکي او چې څه وته به دغه ټول قبول کړه. ډیره زیاته مننه خالد منصور او بدا ستا شاندرونو دعا غلارخونه او د دلبر رادیو دغه مینوالو مینه چې نن په خیبر پښتونخوا کې دغه 15 تنه زیاتې ضلعې د پر ضلع کې نماینده شته او لفخان شرپو زما لپاره ملم خړې راجیبه او پته راته نه مونږ خو یې سالګره ده او په دغه تقریب کې چې زه کله راپاسولم نو ډېره عجیبه شانتې کله چې ایواډونه ډېري نو هغه خو بیا مې خو چې دا ایواډ پکې یو وي دې سلیکشن ګراني نو بس دا د الله پاک مهرباني د نور زئی سم نشم ویل. ډېره زیاته مننه. صحیح. الف خان زمونږ ډي جی اس پی آر چې دی د فوج کوم ډایرکټر جنرال دی د انټر سروسز پبلک ریلیشن ډایرکټر جنرال میجر جنرال احمد شریف چودھری صاحب پریس کانفرنس کړی. په پریس کانفرنس کې هغه دا خبره کړې ده چې مونږ نن ومر ورځ بلکې هفته اوشوه چې په هندوستان کې په پهلګام واقعیا باندې لګیا دي او کله چا سره رابطې کوي مودي او کله چا سره رابطې کوي او سات په سات د دمکې ورکړي چې په پاکستان باندې حمله کوم، پاکستان نه بده تپوس کوم او پاکستان نه پرېدم او دا کوم او هغه کوم کله د اوبو دمکې ورکړي چې اوبو بندوم او کله وایي چې په تاسو باندې فضایي حمله کوم او کله وایي چې سمندري حمله باندې کوم. خو تر دې د ما د سالمې دنیا ته هغه د دغه واقعي چې نو هیڅ قسمه ثبوت مخه ته کې نه خو چې په دغه بیس باندې هغه وایي چې دا پاکستان په دې کې ملوث دی. امریکای په خصوصي توګه باندې دغه خبره چې نو دغه غندلې دا چې تاسو 15 منټه پس د واقعي 15 منټه پس تاسو په کوم بنیاد باندې په پاکستان باندې الزام لګوي دا نامناسبه خبره ده. نو کوم ګورو نن په د ډي جی اس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړو په پریس کانفرنس کې هغه ویلي چې مونږ د جهلم د بس اړینا یو سړی ویل دي چې دغه نوم عبدالحمید دی او دغه عبدالمجید دغه عبدالمجید چې دی نو د سره تقریبا 2.5 کیلوګرام وزنی بم ور سره د کورنا د انډیا او ساخته ډرون ملو شوی دی 10 لک روپۍ ته ملو شوی دی او هغه دا خبره کړې ده چې د سره کوم موبایل فون نو په هغه باندې چې د کوم خبرې کړې دي نو هغه خبرې هغه کمیونیکیشن چې دی هغه په بھارت کې صوبیدار سکویندر سره هغه د خبرې شوی دي. د سره په دې میشن کې فوجي افسران چې دي نو په هغه کې یو میجر سندیپ ورما دی، یو صوبیدار سکویندر دی، یو حوالدار امیت دی او یو سپی شامل دی. دنیا ته د پاکستان فوج کوم ویان چې دی ترجمان چې دی هغه دا ټول خبرې کې خو دی او دنیا ته و چې دا د دوی موبایل نمبر دی، دا د دوی د کور پتی دی، دا د دوی رینکونه دی او دا د خلک دی. واقعي ده چې دغه هندستان وایي چې پاکستان باندې الزام لګي نو بیا پکار ده چې هندستان لګي شي هغه دنیا ته یا د نړۍ ته یو څه اوخیو چې مونږ سره دا ثبوت شته. نو ته څه چیرې د هندستان دغه ډرامه او د پاکستان په جوابي توګه باندې دا اقدام د عبدالمجید په صورت کې دنیا ته خوله څه نظر ساتي؟ خالد منصور ور ورځې تیرې شو په ور ورځو کې چې کوم نه دوی نه ثبوت وړاندې کنه څه خبره به صرف دغه ډرامې دغه مکارتوب او دغه دوکو دغه پراټ چې کوم دینو د انډیا خلک په هغه باندې باقاعده لګیا دي او خبرې پکې نه خود له شرم پکارو او شرم پکې وي نو شرم څه ګډونه نه چې دی په هغه باندې ستومانه شي نه دی مسلسل لګیا دي. سو پورې چې دا ایس پی آر کم پریس کانفرنس کړی دی نو یقینا قوم ته واضح کړه چې دی وخت کې مونږ چې کوم دنو یو خو مظلومیت ته ځکه چې بار بار دوی عملیم کوي دا نه غوړي دوی پارام نه دي ناسته عملې کړي خو مونږ له پلکې خپې خو دلې تا درې پته وي چې سکردو کې کوم ایربیسو نو پاغې ته چې کوم دي جهازونه رسیدل سیدو شریف چې کوم دي سوات هغه ته چې کوم دي جهازونه دغه کړل سیدو شریف سوات کوم ایربیس چې دی کنه د انډیا د پر ډیر زیات خطرناک دی ډیر زیات پریشانه کړی دي
نو دغه د دروغ دغه د وجه خو ټول سواد لوټي شو نو بس اوس چې کم دی کنه قوم چې نن رقم را پاسېدلې په سواد کې یا په دیر کې یا په شپقدر کې هغوی د پوش پاک کې کوم مظاهره وکړه د انډیا خلاف یې کوم مظاهره وکړلې نو دا د یووالي کوم اظهار چوکو نو دام ډیر یو بهتره خبره ور دي سره پوش ته نورم داد ورځي او خالد منصور وګورو کنه دغه یو شپه کسان دام د انډیا عمله وکړه دلته کې په ایلوسی باندې چې کم دین روز یو یا کسان په ایلوسی باندې چې کم دین روزانه عمله کوي زمون صرف جواب دی او په جواب کې ولا پرونیم دوال الوتکه را ورزولي غوتا کتلی دی پرونیم ولا الوتکه را ورزولي ناغوی خو مسلسل لګیا دي داغوی د صرف دغه کشمیر چې دا په کوم ځای کې د سیلانې دا زیو بلګام کې چې دوی 7 لاک 8 لاک پوج پروت دي زموږ ټول ملک چې کم دنه دومره پوج دي خو ایمانی جذبه ده بل دادا خدا چې موږ پارس چې د بای بجټ او د بای چې کم دنو دا کیږي نن هغه د بای بجټ چې کم دنو پته لګي چې هغه موږ له جواب نشي راکولي یعنی خو مسلسل مودي کوشش کوي علم خان دا اوس چې کوم موجوده صورتحال نو د ډي جی اس پی آر تر مخه لکه دا کوم میجر سندیپ چې نو د په خپل اعتراف کړی چې د بلوچستان نه تر لاوره پورې چې څومره دهشتګردي ده نو په دې کې مونږ مولوي شو په سپتمبر د 2024 کې سکویندر وای چې مونږ د برناله بمبرنه بارودي مواد په دغه په نشاندهي باندې دغه کړی دي عبدالمجید دا خبر هم کوي چې په 13 اکتوبر باندې په ضلع باغ کې دا آزاد کشمیر چې کومه ضلع ده ضلع باغ په دغه کې په فوجي ګاډي باندې بم حمله چې دا مونږ کړی دا په دغه کې درې ځوانان چې دینو دا پکې زخمیان شوي وو 1,80,000 روپۍ چې دینو دغه حمله مونږ ته ملو شوی وي دغه سي په 22 نومبر باندې په 13 نومبر باندې په مختلفو ټیمونو کې هغه و چې موږ په دې کې دغه کړی او د دې دهشتګردۍ د ټاسک مکمل کېدو باندې به مونږ ته 50,000 روپۍ ملاوي شوې دي نو ته دې ته وګوره چې لکه ته ور سره باقاعده پیګر خې چې دومره په دې ځای کې د دومره کار کړی دی دونه پیسې دی پیغشتي په دې ځای کې د دومره کار کړی دی دومره پیسې دی پیغشتي نو د دې د پاسه دنیا به نور څه ثبوت غواړي چې هغه به و چې تاسو روغي او که تاسو ناروغي پیار خونن احمد شریف صاحب چې کوم دی هغه قوم ته واضح کړو قوم ته دا ټولي خبره کې خودلې یقینا په دې چې موږ څومره باس کوو نو د وخت کې موږ حالت جنگ کې یو موږ سره خپل دفاع کوو چې موږ امن غواړو موږ د جنگ تابع نه کوو هغه لګیا دي په ارس کې موږ سره جنگ کوي تاسو وختي خبره کوله چې یو د کرکټ په میدان کې یو کړه د پاکستان چې غوخي او هجوم راځي او غو وجنی کنه د سي الته کې په مسلمانانو باندې کم ظلم او بربریت چې کم دینو را شروع کړي دا کم انسانيت ته خو نن دا واضح شو پاکستان قوم ته قوم چې دلته ترهګری سو کوي دا یو یا ترهګر چې ولا وجل نو دا خو کولوي په پښتونخوا باندې حمله کوله او خو اعلی دغه کې وسلې ته برآمد کړي دا بلکې الافغان د آزاد ذرایع چې دینو هغه لکه لا په نیوز باندې هغه څه تصدیق نشته دی خو آزاد ذرایع یو خبر بل دغه کې چې په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان ترمنځ په بارډر باندې کراس فایرینګ شوی دی او په دغه کې ویل کېږي چې سیویلینز پکې زخمیان شوي دي ګوره د افغانستان دغه ډزو ته موږ د انډیا ډز وایو دغه د سمیر جعفر او میر صادق او داسې دلالان چې کوم دغه ملو دي یا نن چې په بلوچستان کې د بیلې چې کوم د کسان د ویشتي یې نیولې دي کنه نه کوم د انډیا کسان دغه دي نو پیسې ورکې انډیا خو لګیا ده د سی پیک د ختمولو لپاره پاکستان په معاشي توګه باندې د مضبوط کېدو خلاف چې کوم دی هغه خوبونه آرام شوي دي بیار می چیف چې کوم تقریر کړو یا د کشمیر کومه مسله ده نو هغه لګیا دي چې په څه طریقه باندې دشمن ملک دی او واقع چې د دشمنه ارخه دي چې کوم دی نو کراس ک الله پاکم ولا مقانه ورکیو زموږ پوجم چې کوم دی ورته ټولې لارې نیولې دي زموږ انټيليجنس کم دي نو لکه دا تاسو کوم خبر ورکو دا ډېر اندېخمن خبر دی چې دی وخت په باجوړ کې چې کوم دی باجوړ سره دیر سره د افغانستان بارډر چې کوم دی هغه لګیدلې دي هغه شانتي مومندو سره لګیدلې دا یو یا چې کوم دی د انډیا نه پیلوسی باندې حمله نه و او د افغانستان د بارډر نه چې کوم دی دوی راتو شي ویډیو دا غینه چې کوم نن په موږ باندې حمله کړې ده الف خان دا کوم موجوده صورتحال چې د موجوده صورتحال دا تقاضا ده چې یو خو په دې کې چې څومره خلک دي نو هغه وا الرټ اوسېږي دا ارسنه وزن خبر بساتي خو ور سره به د دوران کې به د فیک نیوز نه به عموم خلک ځان بچ ساتي ځکه زه وختي زه د خپل رادیو خبر کوم وختي ما د مازیګر پروګرام مې چوک نو مازیګر مونږ مې کو
نو زمونږ چې کوم د 5 بجو نیوز بولټین وي نو هغه نیوز بولټین زمونږ چاچاګانو ډېر په تیز لوډلی आवाज باندې ریډیو لګولو مرته وی څه چل خیر دي تاسو خدا سي او داسې وته امهناک سره ناسو ماته ویره وی دا گوهر چې دین وي د په موبایل کې وکتل چې دغه دی هندستان حمله کړې ده نو ګورو چې تر کومه را رسیدلې دي نو ما ورته وی سړی سم نشته دی خو ریلیکس کینه او چې مونږ یو نو بیا تاسو ته لکه د څه دغه دی نو زه ته چې یو خو په دې دوران کې د فیسبوک چې دی یا کوم فیک نیوز چې دی فیک ویډیوز چې دي نو دې ته لک شانته غور پکار دی دې ته لک قتل پکار دی نه دای شیر کول پکار دی نه په دې باندې دغه پکار دی دویم نمبر چې په دې دوران کې څوک د ملک خلاف یا د ادارو خلاف یا لکه داسې قسمه خبره کوي نو تاسو پیښه چې بس وی پیژنې چې دا عمدق خلک یو عمده دي نو دغه خلکو نه ډډه پکار ده چې یاره څوک په دې سیس کې ملوي شي ځکه چې دا موجوده صورتحال چې نو دا ډېر زیات کړکېچن دي او په دې کې به دا پته لګي چې د ملک سره څوک ولاړ دي د ملک خیر خوا څوک دي او د ملک خیر څوک لټي دا ښکاره خبره ده موږ داسې خلک ولیدل کنه چې هغوی موږ د ملک خلاف کتلي دي هغوی پوسټونه هم کتلي دي د هغوی خبرې هم کتلي دي خو په دې وخت کې چې کوم حالات روان دي نو د خپل پوج سره د شانه بشانه ودرېدو خو بل دې وخت کې د آرمي چیف صاحب چې کوم کردار دی حافظ اسم منیر صاحب نو هغه د ستاینې وړ دی او د ټول قوم یې زړه وګټه چې یو خو خبره پاتې نه کوي بل عملی روانې دي دا نه چې عملی نه دي روانې خو جوابي کاروي چې کومه ده هغه ډېره زبردست روانه ده بل خپله په بارډر باندې موجود دی او بارډر ته ځي او د خپلو پوجانو سره چې کوم دی نو هغه ملاویږي نو د پوجانو خبر هم چې اوري نو هغه وایي په هېڅ قیمت کم نه یو دوی صرف غلطي وکړي که دغه ته وګورئ لکه په افغانستان کې چې کله د ناټو پوجونه دلته کې وو نو د برطانیې چې کوم شهزادګان دي هغه شهزادګان هیري ډله ته یادوم د چارلس او د ډیانا چې کوم زامن دي هغوی په باقاعده توګه راغلي وو دلته کې په خپل پوج سره به هغوی وو دغسې د جاپان چې کوم هلته کې هم شنشاهي کوي داسې په نورو د یورپي ملکونو داسې ډېر شته چې په هغې کې شنشاهیت دی او هغوی شنشاهیت چې هغوی د هغوی کوم اولاد دی کومه ملکه ده یا د هغوی کوم بالبچ دی نو هغوی په باقاعده توګه په پوج کې شامل وي نو علب خان دا ډیره زیاته غټه او مهمه خبره ده چې لکه دلته کې زمونږ آرمي چیف بارډر ته ځي د خپل ځوانانو سره نو چې کله ستا سرلښکر ستا جرنیل هغه په بارډر باندې وي هغه د خپل سپانو سره وي نو ګوره خلک په دې کې څه دغه کوي دا خو پردي بچي په مډرینو د دوی په څه نو چې کله ته په خپل باندې پاغځې کې نو بیا به خامخا بل خالد منصور خو د عملي خبرو کو لګا تا ته مو وی چې بیګي ولا یو الوتکه را غورځولې دي یو جزې ولا را غورځولې دي نن دا د باجوړ دا خبر وکړه یو یا د کسانو ذکر وکړو چې پاکستان په تاریخ کې دا غټ حمله و هغه ولا بالکل پاسپورت لټولې ولا مردار کول ورته هوستل تر ټولې هغه سره چې کوم وسله واغه انډین و نو لکه واضحه چې کوم ده نو هغه خو لګیا دي چرته سوړه ګوري په هغه باندې په پاکستان باندې د عملي کولو کوشش کوي جزونه وچتيږي رو جزونه چې کوم دنو حرکت نشي کولای دلته کې لکه څنګه چې ماته ته وي چې سیدو ایربیس چې کوم دی هغه بالکل هغه ته جزونه ورسېدل سکردو ته چې کوم دنو ورسېدل سکردو ته چې کوم دنو انډیا ډېره نږدې ده خو هلته کې چې کومه وره ده په هغه وره کې دی وخت چې پوج په کوم حالاتو کې دی کنه لکه سیاچین او دا علاقې چې کومې دي اصل کې زه ته لږ د ساينټیفیک یو خبره ته کومه هندستان سره چې کوم اټم بم دی نو ساينسدانان وایي چې دا اولډ دی لکه دا زوړ ورژن دی دا دی ټیک شو نو د حساب کتاب دی چې که پاکستان سره نږدې چونکې دی خو پوله په پوله دی نو دی پوله په پوله دی که لکه دی په لاور باندې دی په ګوجرانوالا باندې دی په فیصل آباد باندې دی په دغسې علاقو باندې دی دغه کوي دا ایډونچر کوي میس ایډونچر کوي نو د دې نقصان چې څومره دغه هار ته کیږي دا کم هار چې دی د پاکستان هټ کوي نو د دې په دوی سه بده د دې نقصان هندستان ته کیږي دا لکه د دوی دغه داسې دی زمونږ خبر خور کنه دغه طبيعه رستو ما دویم نمبر چې دی کدی وای چې نه زدا نه ټارګټ کوم نه هټ کوم او زه راځم ز بلوچستان هټ کوم نو چې دی بلوچستان هټ کوي نو د بلوچستان د هټ کېدو سره چې دی بلوچستان کې هر ځای هټ کوي نو چې کوم نقصان دته لکه پاکستان هغه خار ترسي نو د اغې نه زیات نقصان چې د ایران ترسي
سیم سچویشن دا دلته کې پسکردو او په سوات او په دې ایریا باندې دی چې کدلته کې دی اول خو دلته کې دی راتلی نشي ځکه چې د دې ځای دغه ډیره لوی فاصله ده خو ځکه چرته جز خدای دا راغی میزایل راغی نو چې دلته کې دی دا سیس هټ کوي نو د دې نقصان به د پاکستان سره چین ته رسی نو دلته کې ایران او چین چې څومره لکه د زمونږ د دوه ګاونډي هیوادونه لکه ټمبم ته سوچ کړی دی دا خبره یا څه پته نه واو نو چې دا زمونږ ګاونډي هیوادونه چې نو دوی چرته هم د دوی جذبه نه پریدي د دوی میزایل باغوي چرته هم نه پریدي ځکه چې جنگ د چا دی او ایز به نقصان به د چا کیږي د پاکستان لکه محل وقوع داسې دا کته په نقشه کې وګورئ نو دی داسې وګود پروت دی د په نسبت هندستان چې دی نو دا داسې ګول پروت دی نو د پاکستان چې د ارزه هټ کوي پاکستان چې د هر هدف هټ کوي نو چې کوم ځای هټ کوي نو هغه سره غیر چاپیره په خپل وسره هټ کیږي خو دې چې افغانستان د بارډر بار استعمالي کوي افغانستان ته په کوم راځي او یې البته کې هم د دوی بندي کړی دي کنه لکه دا اوس په باجوړ کې د روانه دا یو یا چې په دغه ځای کې ونه لکه او مسلسل لګیاري دا بارډر مرته استعمالي ګوره لبخان دا ته چې کوم خبره کوي چې په اربونو ډالر چې دي نو دا دوی په افغانستان کې انویسټمنټ کړی دی او کوي نو دا غوي د سر وځي لپاره کو خودم د دې لپاره کو کنه چې خپل بیس تقل تک مضبوط کی خپل بیس ماغي د مخکې نه دا سيزونه ځان ته مضبوط کړی دی دا سيزونه د اغل تک د ځان د 85 کروڑ ډالر د 85 کروڑ ډالر چې دا نو دا اسلحه دغه کې د بي بي سي د ریپورت تر مخه دا امریکای دغه تک پرېخه ده دا څه شو دا به چرته زی خو دا بم په دې سيزونو کې لګي کنه دا بم په دې حالاتو کې او دغه د ناغوي پیسې وروړي او غوي په دغه کې ټوله دنیا یو خبره کوي زموږ عام خلک هم دا خبره کوي زه ته د دې خبر لږ وضاحت کوم دلته یو عام خبره دا کیږي چې را 50 کال په افغانستان کې جنگ وشو ورشه د روپې مضبوطه ده دغه کې ارزانی ده هغه کې دا دی هغه کې دا هغه کې څه چل دی هغه کې دقه چل دی چې یو ورته لکه دا بار نه ټیک ټاک فاندینګ را روان دي بغیر د صفاتي چیر دا چاته دا پته نه لګي او خو ټیک ټاک فاندینګ را روان دویم نمبر دغه روزګار دی چې دا په اربونو ډالر چې دی نو دا د اربونو ډالر اسلحه ده د اربونو ډالر ګور بارود د اربونو ډالر دا سيزونه چې دي دا په دغه کې دي انډیا او امریکا هغه دغه سيزونه اخلي هغه دغه سيزونه ورکي او دغه سيزونه باندې دغه ټریډ یو خبره ته کوم چې دوی دغه روپې چې کومه خو ډیر هم خشي کنه او په یو ملک هم چې کوم دغه روپې کارامت نه ده الته کاغذ حساب دی خو لکه دا چې د امریکای نه ورته کم دغه زته صرف د هندستان او د امریکای هغه ګډ جوړ د تخمه چې په دې موجوده صورتحال کې څه ګډ جوړ دي نو دغه باندې خبره مې سره کوله ګوره باقی پاتې شو جنگ چې دی دا به په خپل مټو باندې غټي اکه د لارې کوسي جنگ دی الحمدلله پاکستان ورته خم مضبوط دی کده لارې کوسي دی او کده ملک ته او کده دی چې ته په خپل مټو باندې ورته مضبوطي او ته په خپل د خپل دفاع لپاره مضبوطي نو تاسو سره ټول خلک ودی نن داسې واضح شو کنه دیو به دفاعي بجټ دومره دفاعي بجټ دومره نو نن دفاعي بجټ چې کوم دی خو امریکا لګیا دلته ایران لګیا دی خو انډیا لګیا ده خو پاکستان چې کوم دی روزاني حساب سره زوی مچ د لکو روپو چې کم دی لکه پیلوسی چې پایرنګ بالکل درېږي نه په هغه باندې خود مسلسل چې کم دی نو پایرنګ روان دی نو دغه د چې دی وخت کې هغه پته لګي چې زمونږ فوج زمونږ دفاعي کومه اداره ده هغه ورته ځان ښه مضبوط ساتل دي خو دلته کې خواجه سیب هم دغه چې پرون کوم بیان ورکړل خان دا لکه دا سیدا چې دا ته کوم خبره کې نو اوس هم په دې موجوده صورتحال کې په لیپا سېکټر کې پاک پوچ دي نه غي د بھارت چوکي چې دي نه غي په نخ کړی دي او خو ټیک ټاک دا غي ورل کړی دي جواب ورکړی دا هغه چې کوم دزې مزه کړی دا غي نه پس دا غوي اوس دزمز نه راخیږي ځکه چې تل کې اوس پته نه ډي پیو سره ورغلی چې دزې باندې بس کرپیو بلګیدلی وي اوس په کرپیو لګیدلی وي نو لکه خالد منصور دغه چیز لکه دا چې کوم خبره کې دغه لګ ډیر هغه خپل اندوتوب خو کوي کنه خو دلته نه چې دوی ورله جواب ورکي نو بیا و چې کار لکه ګران دی او سخت دی اوس په داسې حالاتو کې تاسو څنګه خبرو وکړه کنه چې دا خلک و پیژنې چې په دې حالاتو کې چې کوم دیغه عمل سره دښمنی ساتي نو ډیر کم خلک دي خو بس دې ته مونږه مړه هندو قوم به ورته وایو نو د مودي علاکار به کو نو چې د مودي علاکار شي نن ما په مردان کې یو کس سره خبرې کولې نه هغه چیرې مودي ته اول ځان ته وګوره خپل مل ټیک کا په ملک د خودکشي رواني څومره پوجانو خودکشي کړو نن خبر شوی چې نه په پوج کې چې کم نن دغه اتلس مړ شوی دي خپلو کې جنگیدلی
پوجان په خپلو کې جنګېدلي دي د انډیا سیکانو یو پلاټون دی یو د هندوانو خپلو کې جنګېدلي دي د خدای په قهر شوي دي هغه دا مودي به ځای ته رسوي خان د پهلګام د واقعیت وروستو چونکه حالات خو کشیده دي نو د ټول ملک ایرپورټس چې نو پاغه باندې سکیورټي چې نو هغه ټایټ کړی دا او لاهور انټرنیشنل علامه اقبال انټرنیشنل ایرپورټ چې دغه په شمول ټول چې څومره ایرپورټس دغه نگرانی خو دغه شوی دا بل طرف ته لکه زمونږه حج پروازونه چې نو غم شروع شوی دي خو څومره چې نېشنل انټرنیشنل پروازونه دي نو د هغه خ پورا دغه کیږي سارنه کیږي نو دا لکه چونکه مونږ خو هر وخت د دوی د لاسه په حالت جنگ کې وو خو بیا هم چې څومره دغه روان دي د په حکم عمل روان دي مله مسله په دې کې دا د چې دا لکه بوزدل دي نو دوی د شانه گزار کوي دوی چرته چې کم دی په نره باندې خبره اونه کړل کنه بد دغه لګیاوي مودي خپل لګیاوي خو دغه پوج د جرنیل نه تاسو کې چې هغه بایکاټ کړی دی هغه دې ته تیار نه دی او بیا دلته کې چې دا په لوسی باندې کم فایرینګ کوي نه دا دوی خپل چې کم دهشتګر ساتلی دا 370 آرټیکل روسته چې دوی کم تنظیم جوړ کړي کنه ریزिस्टنس فرنٹ چې دغه ذمہواریم قبول کړي دغه کسانو ته دا تنظیم چې کم دوی جوړ کړي او په دوی باندې رو لګیدا نو اوس خو پوره لګیا دي چې بالکل لبخان د پهلګام واقعي چې کومه نزله ده ناغه سربرا نادرن کمانډ پر اګراهله کپاغه باندې راپروت ده او لیفټننټ جنرال ام وی اس کومار چې ناغه چوټی کړی دی و چې دا ستاره لاسدار سو شو پکار و چې تعالی کا خ ټیک ټاک دا کوله خپل جرنیل چې دی دغه جرنیل پکې کورته لګلې جنرال کومار دی د هدینه لرکړی دی او د په ځای باندې لیفټننټ جنرال پرتک شرما چې دی نو هغه د یک د بنزین کوم سپورټ پروګرام هغه ریټیلر دی صحیح زی پیسې والا دی یار څه دیګه بداغینه خبره ده ولکه 400 کې دی وخت کې 1300 پولیس دي په دې 1300 سره پوجرو باندې ډیوټي کوي دا څه 1400 ته خبره را رسي 22 لک نه زیات آبادی ده د قوم چې کمی ذمہواری جوړیږي کنه نو موږ خپل ذمہواری نه تر سره کوو خو نن عجیب شانکار دا شو چې ایس پروش دی وخت لګ ډیر زیات پریشانیو کې دي کم چې هغه دنده چلی کوم دنده چې زمونږ د بچو پانده ده هغه کولو یو انکشاف شو خبره مخه تراغللی چې یو پرچار نن یو خوب او خراس په 400 کې دغه چې بسل تغلو شو دل تغلو شو د سلور غلاګانو په کې تردیدونه شو چې لکه دغه کله شی وو د دې کوم ملزمانم دغه شی دی په بټاګرام کې داس یو غلا شی و چې دغه ارس دغه شی نو یکدم چې کوم دی بعضی قلمکاران چې کوم دي نو علاکار جوړ شو او هغه چې کوم دي نو دغه یغه پوسټونه دغه کړل نو پاغي باندې بیا چې کله رد عمل راغی نو بیا د خلینو چړم نه خاطر چې د ایسپروش د پر لکه ته وګوره چال ته وګوره کنه الحمد زه ته یو خبره کوم 13 ورځ دلته سټي پولیس یو پریس کانفرنس کو هغه وی چې موږ 15 موټر سایکل چې دینو دا موږ برآمد کړی ټیک شو هغه په 2-3 ورځې پس په شب قدر کې ریاض خان ډي سپیچ په سربراهي کې هغه پریس کانفرنس کو هغه تقریبا 100 کومره موټر سایکل چې دي او په لکونو روپۍ چې دغه وسره برآمد کړی کرایم چې دینو دا کرایم پولیس د دې د پاره نه دي چې دی با د کرایم د کېدونه مخ کې بده هغه کنټرول کوي هغه په ډېر ریئر کیسز کې داسې کیږي لکه اوس مثال په تور یو دوه طریقې انختی دی او چې پولیس ته اطلاع وکړه چې تاسو راشه پولیس بر وخت رانغه او دغه د لاس هغه مسله چې دا هغه فایرینګ ته لاړو د خولې د خبرونه یا د هټاپای نه فایرینګ ته لاړه څنګه چې لکه دغه واقع وشو د ترنو والا واقع پروژه کې شو باقي ګوره کرایم کېدل چې دی دا به خامخا به کرایم کیږي اوس دا غینه پس د پولیس سټریټیجی څه ده پولیس د مظلوم سره ودرېږي نو ودرېږي پولیس چې دینو د مظلوم سره امداد کوي کنه کوي یا د غرویه د مظلوم سره ټیک ته ال ظالم سره خونه دی ولا دا خبره چې دینو د په پولیس باندې د نیوکوم کې دي شي په دې باندې بیا خبرم کې دي شي اوس پاتې شو باقی د ایسپرو شو خبره چې کله یو سړی تنگ شي نو خامخا هغه هم د حربي استعمالي هغه به په دې خربو باندې دغه کوي د خلکو توجه هټاولو لپاره چیر لکه زمونږ توجه دغه شي ګور باقاعده ما تخیاد دي مونږ په کالج کې وو او زمونږ په کلی کې په بازار کې په یو شپه باندې شپږته دکانونه چې دا تعالی ماته کړی
تالیه ماتې کړې په هغه وخت کې نور الهي خان چې دی کتاب پیجندو نو هغه اسچو پتنګي کې او کله چې هغه انویسټیګیشن کېدو نو حنیف الله حسرت چې دی د جمعیت الاسلام ډېر لوی ستر دغه دی هغه به دغه کو نو چې هغه مور سره په دې کې لکه د بازار په یونین په توګه باندې او دفتر خټول زموږ په ځای کې نو دې مشرانو چې بکله خبره کول نو بیا دا خبره هغه ټیم کې راخاره شو چې دا ارسه د دې اسچو صاحب خلاف د بدنامولو د پاردار شي نو زه ته چې بعض اوقات لکه دا خلک د کریمینل خلک چې دي نو د خپل ځان نه د غلر کولو د پاردار شي بس موږ د نن دا کمپاین ولید کنه ما خپل نن دغه کو چې بس ارسه او د دروغ نیوز چې کوم دی به د ډي پی او د بدنامولو لپاره یو واجبہ شانتي کردار چلو او بیا څه خلک وسره خپل انتقام او خپل بڑاسه او خپل لکه داسې ټیم کې چې کوم دی خالد منصور لکه دی وخت لکه د انډیا او د پاکستان مسله ده نو دی وخت موږ د یو موټی کېدو ضرورت دی اوس موقع چې موږ دغه کو نو دلته کې موږ بیا خپل کار وباسو خو دا ولې ده دغه کار څنګه دی نو نن ما ولیدل چې خلک نن طرفګنې چې کم دی بعض صحافیانو په دې کې یو کردار ادا کوي چې لکه د خپل ځلیم خانه دا چونکی خبره د بنظیر انکم سپورټ پروګرام رااله چې دا ریټیرلو دغه او دغه پیسې به ورکولې دغه نه دغه شوی دا ایزی پیسې شاپ والو نو دې سره دلته یو خبره کوم چې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام کوم سرکاري ملازمین چې دي نو د هغوی بیګماتو او پنشنیرز چې دي نو هغوی اهل خانه ادایګي هغوی ته شوی دا او تاسو ته پته دي چې د پبلک چیرمن پبلک اکاونټ کمیټي د صدارت لاندې د پارلیمنت اجلاس شوی دی او په دې اجلاس کې دا خبره شوی ده چې تقریبا 9 کروڑ روپۍ چې دي نو دا دغه سرکاري ملازمینو خود واغشتي دي په دې کې 2300 او 250 سرکاري ملازمین دي او په دې کې سلور د پاسه 200 چې دي نو دا پنشنیرز دي د دوی بیګماتو ته پیسې ملو شوی دي او دا اډټ حکامو د انکشاف تر مخه دا پیسې چې دا 10000 نه زیات پنشن چې کوم افراد اهل نه دي هغه ته دغه شوی او دا غینم زیاته د فکر ول خبره په کلب خان دا چې په دې کې د ګریډ 1 نه واخله تر د ګریډ 20 پورې ملازمین چې دغه اهل خانه په دې کې شامل دي نو د دې د ګریډ 15 چې هغه 200 او 350 کسان دي د ګریډ 16 چې هغه 200 کسان دي د ګریډ 17 چې 21 کسان دي د ګریډ 18 15 کسان دي د ګریډ 19 11 کسان دي او د ګریډ 20 چې دینو درې ملازمین دي چې هغه دا پیسې اغشتي دي زه په دې خبره باندې پینې شوم چې په ګریډ 20 کې یو افسری او داغه خزه چې دا نو هغه لګی کېږي د بنظیر انکم سپورټ زیاتی شاپینګ دا غوي دا زبردست دا غوي سپګی نوم ګلنار بیگم وی لکه ګلنار بیگم ډیر زیاته خزدان دا څنګه دا متل څنګه ویل شو زه په دې نه بيزمل خزه بس سوري خو مسله دا چې دا غوي خرچې ډېر زیاتی وي زم د انډیا سره د لنجر روانه ده بیا چې دا لګ سړی سماوات شدي غریبانو ته دا خواسته چې دواګانې کوي بیا د ارمی چیف صاحب نه دا غوښتنه کوي د دې خلکو خلاف جهاد پکار دی دلته کې ګوره رمضان پیکج راغی 10000 روپے 400 کې غریبانان ختم شو 2 کروڑ واپس لاړي لکه زبدوګه مچ پټه بشو خانانو د امپیګانو بړسیان چې کم دي بس ختم شونه بس لاړې پیسې اوس دې تاسو ګورا چې د 18 ګریډ او د 19 ګریډ او د 20 ګریډ افسر چې کم دي دا غستی دا پیسې دی د افسر د نورم انکويري په کار دی غلې کرب خو دی غړ روغ انسان دی نه د په محکمه کې سونه غبن او کرپشن کړی وي لکه 9 کروڑ روپۍ چې دا واضح مونږ ته غوړي د کرپشن یو مثال دی دا کم کسان چې دي کنه د بنظیر د پیسې ورته اوس باندې کول دي د پس نور انکويري په کار دا چې د نور څوکل زه پرون یو دفتر ته تلو دوه گاډي غټ ولاړو ډرایورانه پکې ناستو گاډي کولو ما سره ملګری سٹارټ ملګرو ته مې وګوره سرکاري تیل دي او دنه پکې دغه دوه کسان ناستي او د یخنې د لاسه د ځان صادر راته وکړو کنه ډیلینګ بیک اوس ضروري بس ډیلینګ بیک خو ګنټه نیمه چې کم دنو دا ډرار خطا داسې اری محکمې ته لاړ شه نو دا غټ گاډي وی دغه د کم گاډي وي او دا بس سٹارټي دې سره حساب پکار دی زه دا وایم چې لکه کم کونډې دي کم یتیمان دي کم معذور دي کم واړه دي کم بے وسه دي کم لاچار دي
ګوره په دې زمونږ په دې معاشره کې د ټول نه زیاته یو ځپلې طبقه بله د علب خان هغه طلاق یافته دي چې هغوی نه خپل کور والا قبلی نه خاندان والا قبلی نه معاشره قبلی څوک هم نه قبلی هغه خلک چې دي نه هغه په ځای پاتې شو او د ګریډ 17 اے سی صاحب د ګریډ 18 डी सी صاحب د ګریډ 19 سپیشل سیکریټری صاحب د ګریډ 20 سیکریټری صاحب د دغه چې دا ناغر ور دا پیسې د بنظیر پیسې اخلي او دلته کې چې خوار غریب ولس چې دی ناغه دغه صفات شو نو زه دا وایم چې روبینا خالد لپاره دی چې هغه اول تاسو ته غي نو شي ته د بنظیر کوم سپورټ پروګرام چیر پرسن تا نه ولې ته دې ته ګور دا اډیټ ریپورت چې دا خو په قومي سملې کې پیښ شوی دی د دې تاسو اول دا غي نه پکار دی چې ولې د خلکو ته بیا دلته کې نسیم زهرا بي نه تاسو پکار دی چې یاره تاسو په خپل زنانه یې که یو سړی او هغه دا چلونه کول نو زه خیر دی